ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوه یم. د ما سره چې کوم مشران تاسو وینئ دا د امن جرګې خیبر پښتونخوا د ضلع چارسدې غړي دي او دغه غړي چې کوم دي نو ځای په ځای دغه اجلاسونه کوي، دغه غونډې کوي. د غونډې مقصد یې نه ووټ ته نه نوټ دی. دې ضلع کې ایس فروش ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې ضلع کې سودخواره چې کوم دی نو هغه راج کوي او په دې ضلع کې د انتظامي خاموشي ده. نو امن جرګه هغه ټیم کې په پام کې راشي کله چې انتظامی نه پاتې شي، چونکې موږ د انتظامی بې پیسو مټ یو، د دغه انتظامی موږ بې پیسو اسپیان یو. خو د بده مرغه څوک چې تنخواګانې اخلي نو هغوی پکې مخوریزه خپل پردي دغه ګوري. دا تکړه مشران دا هغه الله والا خلک دي، دا جهادیان دي چې دوی خپل کارونه خپل روزګارونه پرېښي او پوره 2 غنټې وخت چې کوم دی نو دوی ضایع کړ او په دې سوچ او فکر کې چې موږ به د علاقې نه دا ګند هغه دنده کومه چې زموږ د بچو پنده ده هغه به څنګه ختمو. نو په دې باندې به خبره ترې کوو. اجازه صاحب څه به وایي دې فرش موږ خو الله خان صاحب ټولې خبرې وکړې او مختصر یو دوه خبرې به وکړم د دې میټینګ حوالې سره. زموږ مقصد چې کوم دلته د راټولېدو د مشران او د دونه خواري تکلیفونه خپل ضروري کارونه پرې اخیستل، نو مقصد صرف د دې ایس فروشو او د دې سودخورو خلاف چې کوم د ایس فروش دلته په دې معاشره کې په مختلف قسم باندې دا پریشانی جوړې کړې دي. څوک یې خرڅوي، څوک یې سکي او د ماشومان معاشره چې کوم دی برباد کړه. د امن جرګې دا کار دی چې کله انتظامیې نه یو شي پاتې شي او انتظامیه په هغې باندې خاموشه شي، خو دلته دا خاموشه نه ده، هغه ښه اکټیو ده د ځان دپاره ښه چې کوم دی تکړه دي. او دلته څومره چې پولیس والا دي زه ښه په جار وایم چې تقریبا 95% پولیس والا د 400 ضلعې دا ټول دلته ګرځي. د دغه که زه دا خبره وکړم د ډېر معذرت سره چې دا تالي سټي دی دغه نو دا به بده نه زی اینه ما په دې کوڅو کې په دې حجرو کې په دې کلو کې د دې ځای اوسېدونکي یم او دا 5% کم پولیس والا چې دي دا بالکل پټ دي. نو انتظامیه د دې نه بالکل خبره ده او موږ چې کوم دی په دې پریشانۍ کې اوس راټول شوي چې د چا بچي او یا زما بچی چې کوم دی په دې ایس فروشو په دې لعنت کې ککړ کو نو هغه خو د هغه څه نقصان دا هغه زما بچی د چا نقصان وکړي ابه راشي ماته به کیني بیا به زه چاته کینم. نو په دې سوچ باندې موږ راغلي چې د انتظامیې هم دا سوال وکړو او په دې مشره کې دا اویرنس ورکړو چې وروره موږ به بیا چا له ځو، موږ به چا نه تپوس کړو. دې خو به څوک ذمهواري په دې خو به څوک تنخوا لي، څوک خو دلته په 400 کې ډي پي او په نوم ناست دی، څوک ډي سي پي په نوم ناست دی، څوک د مندڼي کې یا په تنګي کې د سچو په نوم باندې ناست دی، په چوکو کې چې کوم دی انچارجانو په نوم باندې غټې غټې تنخواګانې اخلي. نو دا کسان خو شته که نه، د هغې دپاره چې کوم دی موږ دا راټول شو او دا جرګه انشاءالله په راروانه هفته کې زموږ چې کوم دی میټینګ دی په شفقدر ضلع کې شفقدر تحصیل کې سوري، نو هلته به انشاءالله موږ نیکسټ نه لایحه عمل طی کوو او د هغې پورې چې کوم دی په دې هفته کې به خپله اکټیویټي او د دې خلاف اواز جاری ساتو. ډېره مننه. خبرې چې سوې خو تاسو وکړې او زه به دا زیاته کړم چې امن جرګه کوم ویژن دی نو هغه دا دی چې په معاشره کې کومې برایې دي د هغې خلاف کار کوي، که سودخواري دي، که کار لفټر دي، که قبضه مافیا دي، همدغه رنګ که منشیات فروش دي وغیره څومره چې برایې دي د هغې خلاف کار کوي. او نن هم چې مونږ راټول شوي یو نو په دغه مد کې راټول شوي یو او د دې سره سره به زه دا ووایم چې یوازې په تنګي تحصیل کې نه، یوازې په شفقدر کې نه، په ټوله ضلع 400 کې چې مونږ په دې وخت کې پړیو او بیا د ټولو مسلو ګړ او جړ چې کم دی دا 400 ده. نو موږ دا د 400 د تحصیل دپاره تکړه ایماندار او مجاهدین ملګري پکار دي. داسې په شفقدر تحصیل کې مو بیا چې د ټولو مسلو چې کومه جړله ده د تنګي تحصیل نو هلته هم پکار دي. نو خدا را د خپلو بچو د مستقبل دپاره او کم چې اصل مسلماني ده او د شپ شپ نه راوتل دي نو هغه دا ده چې د امن جرګې سره ودرېږي او د دې د منشور د مطالعې نه پس چې کم دی کلکه ملګرتیا او کلک چې کم دی زورې بازو تاسو د سید کمال شاه باچا جوړ شي او د امن جرګې جوړ شي. زما یقین دی چې هغه وخت لرې نه دی چې رب العزال به زمونږ په 400 کې یو داسې روحانه مستقبل مونږ له راکړي که مونږ نه م یو انشاءالله زمونږ نسلونه به په هغې باندې فخر کوي. صحیح. ګرانو کتونکو مرتضی صاحب زموږ د تنګي تحصیل مشري کوي او چونکې تنګي تحصیل کې موږ پولیس والا له وسله ورکوو. بدمرغۍ نه پولیس والا خلک کنظیم او بیچارهګان داسې مذوبان شوي دي نو د یارې تعویض خو ولې نشو کولی، خو دا ورته ضرور وایو چې د امن جرګې تاسو سره موږ کلک ولاړ یو. مرتضی صاحب تاسو بس د امن جرګې تحصیل تنګي صدر یم. ټولو چې کوم زمونږ د تحصیل تنګي د ضلع 400 د شفقدر ټولو زمونږ د مسلمانانو ته زه دا خواست کوم چې د امن جرګې مټې جوړې شي. دا امن جرګه صرف او صرف د الله د رضا دپاره دا یو جهاد کوي. بیا مسله یو مسله بله دا ده چې پولیس په دې کې موږ سره بالکل کردار نشته.
پولیس صرف پیسو لګرځي. زه به دا ویم چې پولیس دی به په دې کې کردار کوي، پازیټیو کردار دی وکړي. ډي پی او صاحب مسعود بنګش صحیح کردار و، خو لاندې عمله چې کوم ده پیسې به یې د چا نه واخېستې بس بیا پرېښوده او چې پیسې به چا ورنه کړه هغه به آیستې په دروغ هم نه لیکي. بی صحیح چې کوم کرداران دي دا کوم چې غټ غټ مګاول دي دا دې راونیسي د دوی نه دی. اول دا زمونږ معاشره به هله ټیکېږي چې دا غټ غټ خلک راونیسي، که هغه سودخواري دي، که هغه د آیس فروش دي، که هغه د پوډر. دلته چې کوم خلک خرڅوي موږ ته په دا ټوله پولیس ته موږ دا خواستم ده چې دوی له تاسو په خپله مه راوړئ، تاسو دوی له راوړئ. کوم ځای کې چې پیسې نشته هلته تاسو په خپله راوړل کوئ. دلته چې خرڅوي بیدام ونیسئ، د دې خلاف هم کرک ډاون پکار دی او چې څوک په بار ملکو نه خرڅوي کرک ډاون پکار دی او په صحیح طریقه باندې چې هغې کې ډولم بلې نه صحیح. ګرانو کتونکو راځئ د امن جرګې موټي شو، ملاتړې شو، داسې یو وي چې او موږ مشري کولی شو، موږ د جهادیانو سره د مجاهدینو سره د الله والا خلکو سره ملګري کیږو. بالکل راځئ. دویمه خبره دا ده چا باندې سود وروختې وي نو مودي چست و ګوا ولا خبر امن جرګه راشي درخواست راکې ان شاء الله دغه سودخور کور مخې ته به کینو، تنبو به لګاو او دغه سودخور ته به خپل اصلیت خو ځکه چې مسلمانانو تیر شوي دي چې یو سړی په کعبه کې د خپلې مور سره زنا کوي او هغه دونه ظلم او زیاتې کوي نو د نه غټ ارمونې بې غیرته سنګدله بزدل انسان بل نشته. امن جرګه د خلاف ته ایس پروشم خلاف ته راځي د امن جرګې موټی شو. څنګه چې جیاز صاحب ووی را روانه هفته ډېره خمه ده، ډېر مهم اعلانات پکېږي. د شاهد خان کتوزی په دیره کې به یو درنه دستوره کیږي او په دغه درنه دستوره کې به یو ډېر اهم پر هجوم پریس کانفرنس هم کیږي. نو د دغه کې شب قدر ملګري چې کوم دی غرمې له چې کوم دی نو هلته کې راتلی شي انشاءالله دغه پروګرام به مې دوا کوي دغه ملګرو ته چې دوی دا جذبې هم دغه شانتې ځوانې وي او ستاسو دپاره د ستاسو د بچو دپاره دا راوتلی دي. غم دی ورسره چې سبا زموږ په بچو هم راتلی شي. چا چې د بل خدمت کړی دی نو هغه ډېر تکړه ملګري دي. موږ سره پکې ناظم صاحب هم هغه موجود دی، دې سره هم خبرې اترې کوو. بیا انشاءالله جندول کاکا دی را سره، عمر زون را سره پکې ډېر تکړه غړي دي. تنګي چې کوم دی نو هغه را سره تکړه غړي دي. بس اوس 400 کې چې کوم دی په دې هفته کې به اجلاس کوو او هم تاسو ته درخوایو. مننه.